بسم الله الرحمن الرحيم حميم تنزيل من الرحمن الرحيم كتاب فصلت آياته قرآنا عربيا لقوم يعلمون بشيرا ونذيرا فأعرض أكثرهم فهم لا يسمعون وقالوا قلوبنا في أكنة مما تدعونا إليه وفي آذاننا وقر ومن بيننا وبينك حجاب فاعمل إننا عاملون. سورة حامیم سجدہ سورة فصلت و توموی مکی سورت تھے، نزول کی اوش پیتا نمبر دے 61 فضل سورت مومن او مخی دی شوران نازل شوه دے. مناسبت د مخی سورت سرا مخی صورت کی مسئلہ بیان شو، تو دی صورت کی آغی چکم شبہات واردی کی داغ شبہات و جواب نہ کئی جوابات د شبہات کئی دا دې دپاره چې دا دعوا او دا مسله ښکاره نشي. دا شبهات او اعتراضات واردې د دې دپاره دا مسله ښکاره نشي. دویم مناسبت مخکې صورت کې وویل لخلق السماوات والارض اکبر من خلق الناس. دلتا د ځمکې او د اسمان د پیدایش تفصیل کوي، دا غي تفصیل کوي. مخکې صورت کې وویل یلقي الروح على من يشاء من امره على من يشاء من عباده. سورۃ حامیم سجدہ کی روح ذکر کئی کتاب فصلت آیاته قرآنا عربیا. مخی صورت کے ضلالت مراتب بیان شو، سورۃ حامیم سجدہ کی ہدایت مراتب ذکر کئی. ان الذين قالوا ربنا الله د ہدایت مراتب ذکر کئی. د سورۃ مرکزی مسئلہ دا رد شرک الدعاء فادعوا الله مخلصين له الدين وفرد شبهات باندې کما مسئلہ چې د سورۃ مومن و هغه سورۃ حامیم سجدیم دا وفرد شبهات باندې څلور شبهات دي، د هغې جوابونه. مقصد د شبهات دا دی د شبهات و مقصد دا دی چې دا دعوه چې دا مسئله د توحید نه دا ظاهره نشي. ظاهره نشي او ښکاره نشي. خلاصه د صورت
دا سلور شبهات تی ابتداء دا قرآن کریم مقام ذکر گئی پنځم آیاتنا تر آیت نمبر 25 پورے 24 پورے سلیرشتم پورے اول شبہہ و داغی جواب اول شبہہ داوا وقالوا قلوبنا فی اکنة مما تدعونا الیہ منگستا پا خبر بانی نپوئیگو تداوائی چفادو اللہ مخلصین له الدین ستار دین اسم مقصد دے داغی جواب کی تفصیلی قرآت نمبر 24 پورے دویم شبہہ انزیشتم آیات کے دا آیت نمبر 25 انزیشتم آیات کی چیزی ہوئی منگلا خوب کے راضی او خکارا منگلی دلی دی چه منگلے مدد کرده نو منگا تینا سنگا انکارو کو چه منگا ستا خبر دا مانلو ارادو کو نو من غلط خوبو نوینو دا غی جواب کی پنځشتم آیات نا تر آیت نمبر 43-43 پوری بیاد 44 کی درم شبہ و داغی جواب تو مربی او دا کتاب و مربائی کے دے معلومی کی دا چھتے دزان نہ جوڑائی داغی جواب کی 43 نمبر آیات کی سلورم شبہ و داغی جواب سلورم شبہ و داغی جواب دا قرآن کریم پا یو ځل باندې ولې ناراضی دا چې لگ راضی دا معلومی کی چھتے دزان نہ جوڑائی دا غی جوابونا جایر دا آخرت و زورن ذکر گئی امتیازات کی یو دا سلور شبہات کی دویم دے استقامت اجر دے استقامت اور سرمن و گواہی ابتداء دا قرآن کریم مقام ذکر کئی مکیو سورتونو محنت آپ نظریہ جوڑولو باندی وی چې دا بنده نظریہ و فکر جوړ کی چې زما پیدا کون کې الله دے او د عبادت او د قانون مستحقم الله دے دا ذہن جوړ کی نو بیا قانون رستو راځي اول عقیده جوړول پکاري داغه میدان جوړ شي علب ورته قوانین وای علب ورته قوانین وای دیو جنا اول انبیاء محنت په عقاید باندې دې سره میدان جوړیږي بیا بنده الله احکامات ته تیار شي ټول احکامات منلو ته او قوانین منلو ته تیار شي دا شانتی اس پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام مکہ مکرمہ کے لا الہ الا اللہ ویلا
دې مطلب دا چې لات منات قیصر او کسرا حاکمان نه دي عبادت مستحق هم الله دی او د حکومت مستحق هم څه دی الله دی او مکی والا سره دا نه منله هغه دا نه منله په مکه کې قوانین بیان کړل نو څه فائدہ و اول میدان جوړول پکاري دا اول میدان جوړو او ذهن چې کمدنو برابرو د یقین راشي دا نظریاتی حکومتی سوشل حکومت وی دا صورتونه باغی کې چې کمدنو مرکزی حیثیت لري حوامیم چې دا نظریه خدمت کوي دا الله رب العزت او دا الله دی کتاب حیثیت ښکارا کوي دا صرف دا نه ده چې دا مذهبي خبره ده او یو دو رکعات منځ کوي او روژه ونیوه وستا د مسلمانای حق ادا کوم نو مکمل تیاری دل پکار دی الله رب العزت حکمونو ته ابتداء د قران کریم تاغیز کمدنو بیان کی ترغیب ذکر کی قران کریم ته حامیم تنزیل من الرحمن الرحیم نازل ذلذی کتاب طرف آدم و خاص محربان نبی دا د رحمت نمونه ده یو معمولی مګاڼه او دوی مې پزان زحمت کاوما دا چې ګمنو رحمت ته دا الله رب العزت د طرف نه رحمت راغله ده کتاب فصلت آیاته الوشان والا کتاب واضح کړی شوی دی آیاتونه ده فصلت آیاته واضح دی بالکل چې خلق څه ضرورت ته هغه بیان کړی سورته اعراف 250 آیات کې ویلي دي فصلناه علی علم دا موږ واضح کړی دی الله وی سورۃ الانعام 114 آیات کې وی یوصل سوار لسم کی افغیر اللہ ابتغی حکما وهو الذي انزل الیکم الكتاب مفصلا انزل الیکم الكتاب مفصلا سورۃ یونس و درشم کی وئی تفصیل الكتاب لا ریب فیہ من رب العالمین تفصیل الكتاب لا ریب فیہ من رب العالمین یوسف یوصل اولسم کی وئی تفصیل کل شیء دا واضح دی بالکل او ضروریات د انسان چې دین هغه بیان کړی دي چې انسان ته ضرورت هو هغه چې کومنو بیان کړی دي تلویشان والا کتاب واضح کړی شوی دی آیاتونه ده ابوالکرام شیخ صاحب رحم الله تعالی به معنا کولا وای جعلت فصلا فصلا تا تدا سنوي چې فصل فی اثبات التوحید او کتر اولگی او توحید آیاتونه را جدا کین او را جدا کا کتوای شما تبدالی کی چې فصل فی اثبات العلم لله تا تلی کی نه دا تصنیفی انداز نه دی دا د نصیحت انداز دی د نصیحت چې کمدنو انداز دی دا فصل واضح دی بالکل فصلت آیاتو واضح کړي شوی آیاتونه ده قرآن عربیا
قرآن اندلستلو کتاب یعنی د دې انقلاب د لستو سره تړلې لستلو سره تړلې دی چې څومره دې بیانې دومره دې سره انقلاب راځي د دې انقلاب د تړلې د بیان سره اقرا ذکر بلغ رتل اتلو دې سره تړلې دی ان دا څنګه کیږي چې دا دی پروتي او انقلاب دی راشي د دې انقلاب د بیانولو سره او د لستلو سره دی عربیان په واضحه جبه کې جبه هم سخت نه ده واضحه جبه ده بالکل واضحه ده او جامعه هم ده یو ټکی کې دومره خبرو ته اشاره وي دبار دا قوم فائدہ بتی سوک اخلی دبار دا قوم یعلمون چغی پوئیگی یعلمون مانا دا یونیبون چغی کے نابتی لقوم یعلمون دبار دا قوم چی پوئیگی بشیرن قرآن دا بیان طریقہ کار سدے مسئلہ واضح بیان کی بشیرن و نذیرہ زیر اور ان کے یرا ان کے د قرآن کریم منل له خوشاله ذریعہ ده او نه منل خطرناک نتایج دي په دنیا او آخرت چې څوک د قرآن کریم تعلیم رد کوي او مسلمان یې که غیر مسلم دی او خطرناک نتایج دي په دنیا او آخرت انسان نه انسانیت پاتې شي فارض اکثرهم زورن راوڑا مانل پکارو و دا مانلو بزای دای چه کمدنو اعراضو کو فارض اکثرهم مقوارو زیادر دینا ندی اورینا لا یسمعون مانا لا یونیبون دا دا زڑا غوری دل مراد دی چه دا زڑا غوری دل پکی نشتا غگونو بانی خوری قوم لا يسمعون دینا اوری او نمانی خبرا لا يسمعون سماع قبول و انتفاع اضال بیان ہوئی قوم لا يسمعون دینا منی خبرا مانلو تا تیار ندی وجہ سوئی نمانلو وجہ صدا آخر او دا اعراض او دا ناوریدو نتیجه داوا وقالوا قلوبنا غلف فيما اكنت مما تدون الیه ویر منگا نپوئی گستا بخبر باندے ستا بخبر باندے منگ نپوئی گو دا دی ویون کی دو قسم خلقو یو پویا دانشور خلقو جرگے مشران افسران ایجوکیٹڈ نالجسٹ آغا چه کمدنو خلقو تعلیمی یافتہ خلق یو قسم داسیو تعلیمی یافتہ خلقو دویم قسم امیانو چه مولا دا خبره کئی دے سا مطلب دے وقالوا قلوبنا فی اکننا وقالوا قلوبنا فی اکننا مولا چې دا خبره کوي دا دې مطلب دی چې دا مسله سم مسله نه ده کدا مسله وي نو ما ته پتا و په چې زه په نه پوهیږم نو دا مسله نه ده قالوا قلوبنا غلف ویلو هغه دا وی مولیان فخر کوي تکبر کوي هغه وی چې موږ په کوم نه پوهیږو نو هغه سني مسله نه دا چې کمنو سم مسله نه ده وقالوا قلوبنا او وای دې زونه زمونږ په پردو کې دي یعنی دا مسله سم مسله نه ده کدا مسله موږ به پوهېدلی وي دویم عوام دا خبره کوي عوام وی ته مولای موږ امیان یو ته پکې ساره بیمار بي وای
توحید موحید موږ ته پته نه لګي دا توحید په ګلاس ته وي توحید په ګلاس ته وي اسماعیل چې کمونو منګلباغ امیر صاحب طویل امیر صاحب لاړو مسله د توحید ته پاتې شوی ده اپ ام ته پاتې شو هغه نه په پاتې شو اسماعیل خدا نشان دي هغه چې کمونو ویلو یاره امیر صاحب لاړو مسله د توحید ته پاتې شوی ده غیرت ته چې کمدنو مولای او خبره کوي او موږ ستا په خبره باندې نه پوهېږو ستا په خبره نه پوهېږو بس موږ زړه زوتولی شو او موږ نوې زوتولی نشو نوې موږ نشو زوتولی امیان ځان له دا بهانه کوي اعتذارا نو قالو چې مولا شي نو افتخارا او چې کله د امیانو خبره شي نو اعتذارا عن قبول الحق باندې جوړې ځان له حق د قبلولو نه چې په دې خبره مونږه وی ګناه ولا چې زموږ په مازه کار دې څه مطلب دی تاسو وایي چې لکه رد شرک په دوا دا دوا څه بلا ده دا ځان نه ځانې مونږ په دې خبرو نه کوو وای دې قلوبنا فی کنتن زړونه زمونږ په پردو کې دي دا غنا چې ترا بلی منگا غیتا شکوه مسئلہ را بلی اغیبانی منگ نپوئیگو مما تدونا ایلے نقصان دے قابل استلاکن لا علت دوام فیضے سعادت اشبار کس برابر است وفی آزاننا وقرن آز منگا غوگنو کی کنوالے دے اورنانو وفی آزاننا وقرن وعلا سمعهم ومن بیننا و بینک حجاب او زمانگا استاد ترمیان دا پردا دا زمانگا استاد ترمیان دا جگندنو پردا دا وقالو قلوبنا و بیننا و بینک حجاب سمطلب یو پردا دا دا عزیز والائی رسد و دا اینات تم پختونی زوم پختونیم زو استاد تخپماتون او تا تا جگندنو کینم دا زبان نکیگی لکه ابو جهل اسانیو د زده او د منډې اسانیو شاغی چې کمدنو اجیانو لوبور کوي نو مونږ هم ورکوو شاغی ډوډۍ کوي نو مونږ هم کوو اوس هغه نبی پیدا کړ نو مونږ نبی د کوم ځای نه راوړو د دې وجه نه بس مونږ لار دار چې مونږ د نه منو بس دنه مونږ انکار کوو انکار ته شروع کوو انکار ته کمدنو شروع کوو یو مطلب د حجاب زد و عناد ده بس زد و عناد عزیز ولی ده دویمه خلاف الدین زمونږ اوستا مینس کې پرده ده ته د یوې پارټه یې زه د بلې پارټه یم لہذا موږ ستا خبرې منلو ته تیار نه یو که ته زمونږ په ډله وې او زمونږ تنظیم کې وې موږ به ستا خبره منلی وې خو ته زمونږ په تنظیم کې نه یې نو موږ ستا خبرې منلو ته څه نه یو موږ ستا خبرې منلو ته تیار نه یو دا هم یو لوی بوتي ځکه چې تنظیم کې نه یې او بډله او جماعت کې نه یې نو حقه خبره هم نه مني حقه خبره هم د هغه ملا نه مني چې کم د ده په ډله او په پاټای کې نه درېم ته مولای او موږ امیان یو زمونږ او ستا جوړ او توړ نه کېږي درېیمه پرده د ملاتوب او د امیتوب ده ته چې کمدنو مولای موږ امیان یو نو موږ یاره به ستا سره نه جوړېږو موږ داسې آزاد غونده کې خلک یو تاسو لږ ډېر پابند یې ومن بیننا و بینک حجاب زمانگا استاد ترمیان دا پاردا دا فامر اننا عاملون عمل کوا یقینا منگا یو عمل کون کی خپل کار کو منگا خپل کار کو خپل شڑا خپل بشڑو فامل اننا عاملون تا عمل کوا یقینا منگا عمل کون کیو جوابون ورتکی تفصیل سر مسئلہ توحید بیانی دا خدا سے آسان مسئلہ دا او پاسانه جبای کوم او دو مهمنا او عقل منی
دلائل عقلیه په ذکر کوي چې چانو منلې تاریخي پس منظر ذکر کوي هغه تباہ دي هم په دنیا کې هم په آخرت کې. دا 24 نمبر آیات پورې مې وې قل انما انا بشر مثلکم ورته وایي یقینا زه خو بني آدم یم ستاسو غوندې څنګه انګوړه خو نه وم امریکې نه خو نه راغلی هغه بل ځای نه راغلی ستاسو غوندې بني آدم یم مخامخ درته ولاړ یم. فرق دا دی چې یوها الیا وحي کولی شي ما ته د دې خبرې دا اسانه خبره ده انما الهکم اله واحد چې یقینا اله ستاسو اله یک یو دی تاسو د عبادت او د حکومت ځای یو دی بس د مینې ځای یو دی د تمې ځای یو دی انما الهکم چې یقینا حاجت پوره کوونکی ستاسو حاجت پوره کوونکی دی یک یو بس زما مطالبه دا ده فاستقیموا الیه واستغفروه فتاسو نیک شئ دې مسئلې ته د دې مسئلې حق ادا کړئ د دې مسئلې حق ادا کړئ فاستقیموا الیه فتاسو برابر شي الله ته واستغفروه او بخنه غواړئ د هغه نه د هغه د عبادت حق ادا کړئ د اعتراضونو په ځای دا دوه کار وکړئ فاستقیموا الیه فتاسو برابر شي او نیک شي هغه الله ته داغه حکم سره ځان برابر کړي واستغفروا بخنه غواړي دا غنا ناروا شوی نو بخنه غواړي یاره ذکر کوي وویل للمشرکین چې کم خلق منینا شرک کوي او رکاوي او تبایر مشرکان الله هغه مشرکان لا یاتون زکات چې نه کوي پاکي د زړه صورت مکی ده زکات نه مراد د زړه پاکي ده لا یاتون زکات چې نه کوي پاکي د زړه یا فاستقیموا الیه واستغفروه کې الله حق ادا کولو او اتو زکات کې المشرکین کې چې الله حق ضایع کو المشرکین چې الله حق ضایع کو او لا یاتون زکات چې مخلوق حق ضایع کوي اجمالی خېګړه د په مکه کې مو او تفصیلات بیا چې کمنو مدینه کې راغلیو نور نفس انسان سره خېګړه کول په هر دین کې د دې تصورو په هر دین کې تصورو نو ویل للمشرکین د الله د دوستای نه خلاف دي د تعظیم د خالق نه خلاف دي او لا یوتون الزکات د شفقت د مخلوق نه خلاف دي دواړه کارونه کې بیکار دي وجدا چوم بالاخره هم کافرون او د آخرت نه انکار کوونکي یقینا کسان مختصر بشارت ذکر گئی یقینا کسان چې منی دا مسله کوم مسله انما الهکم اله واحد دا مسله منی یقینا کسان چې یقین کوي په دې مسله باندې صفات الله مخلصین له الدين انما الهکم اله واحد وعملوا الصالحات او کینه کملنا دې کلمې مطابق چلیږي فاستقیموا الیه واستغفروه او کینه کملنا چې هغه دا مسله په عالم او په دنیا باندې خوري او دې لاره اجر به انتها غیر ممنون به انتها غیر مقطوع یا دوی معنا غیر ممنون چې څوک به پزبا دینه څوک به پزبا دینه نزبادل شوی قل انکم لا تکفرون دلائل عقلیه ذکر کوي په طریقه د زور نه باندې تاسو وایي چې موږ په دې مسله باندې نه پوهیږو تاسو لکه په دې کې سوچو کوي د دې را روانو کارونو کوونکې صرف څوک دی الله دې یکي आवाज څوک دی الله دې چې دا را روان کارونه یکي आवाज الله کوي نو د عبادت او د رحمت سے مستحق هم صرف څوک دی الله دې دلائل عقلیه راوړل ورته آیا اینکم لتکفرون آیت تاسو انکار کوئ د هغه ذات نه انکار سو هغه سره شرک کول شرک کولم څه شی انکار دی آیت تاسو خامخای صدر جوړوي د هغه ذات سره لتکفرون لتشرکون
چې تاسو چې کمدنو عبادت د غیر الله کوئ قانون چې کمدنو د غیر الله منئ قانون د غیر الله منئ اینکم لتکفرون آیا تاسو خامخا انکار کوئ دا غذاتنا چې پیدا کړی دا ځمکه په دوه وختونو کې فی یومین په دوه وختونو کې یوم لفظ سره نو موږ به څه پوهیږو الله رب العزت عجیب ذات ته یوم 500,000 کال ته وایي فی یوم کان مقداره 50,000 سنه یوم زر کال ته وایي کالف سنه مما تعدون او یوم چې کمدنو سیکنډ ته وایي سیکنډ ته هم څه وایي یوم وایي نو اوس چې دا ځمکه او اسمان شپږ سیکنډ کې پیدا دي که 6,50,000 کې پیدا دي وایي که نه 6,50,000 کې پیدا دي موږ ته څه پته ده بس الله ته اوس پاره صرف دومره دا چې د شپږو کې حکمت دا دی لکه یو لحظه کې هم الله پیدا کولی شو خو ما او تا ته دا وایي چې الله صرف په کون پیدا کوي او هغه چې کمدنو په شپږو وختونو کې پیدا کړل نو توم یو کار په تدریج باندې کوه په تلی کې زرغونولو چې یو کار کوي نو په دمه دمه کوه دا نه چې سهار چې کمدنو کرے او ماښامې وي چلو گزاره کوه اینکم لتکفرون بالذی خلق الارض فی یومین آیا تاسو انکار کوئ دا هغه ذات نه چې پیدا کړی د ځمکه په دوه وختونو کې او ګرځوئ تاسو د هغه لپاره حصه‌دار اندازا فی الالوهیه وإلهکم إله واحد اندازا فی الطاعه هغه چې کمدنو جوړوئ دا الله په شان د شریکان په تابعدارۍ کې هغه په قانون باندې چلیږي حالانکه ذالک رب العالمین دا الله د انتظام چلونکو د ټولو مخلوقاتو او سالم قومونو انتظام الله چلی نو قانون بد الله رب العزت هغه وا ټول قومونو بد الله په قانون چلیږي تاسو هغه نه انکار کوئ واجعل فيها رواسي من فوقها او ګرځولې بدی کې غرونه د بار دینا او برکت غرزول بدی کې او اندازه کړی بدی کې اقوات او خوراکونه ده سچ زمکه لا پکارو فی اربعه ایام پورا کول سلور ورځو کې فی تتمه اربعه ایام یعنی دو ځړې به دو سره نور شي ټول زمکه پورا شو بسو کې سلور فی اربعه ایام پورا کول سلور ورځو کې سوال للسائلین دا پورا جواب دے دا پار دا تپوس کو ان کو دا پیدائش یو مطلب دا خو پورا جواب دے چې څوک د ځمکې د پیدائش باره کې تپوس کوي چې دا څنګه پیدا شو بس دا ولا پورا دے نور تفصیلات تاجت نشته کته پوښن څه چل لکه پوه نشم دویم دا چې ځمکه کې الله سیخي دي دا له محتاج له پورا دي ځمکه کې چې سدي دا محتاجانو لسدي سوال للسائلین پورا دي د پاره د محتاجانو برابر دي هغه ضرورت کې پوره کیږي یعنی مریخ تطللو تاجت نشته چې ته موږ بکړه څه توړو مریخ توړو او یا موږ کړه چې کمنو څه توړو سپوږمۍ توړو سپوږمۍ کې څه شي کوي موږ الله زمکه لرا لګلیو او دلته کې کار کول څه دي فکر دا زموږ د پاره پورا ده کفاتن احیاء و امواتا پورا ده زمکه ژوندولم پورا ده ژوندۍ انسانانو لا او مړو انسانانو هم څه ده پورا ده چې کله تنګیږي نو بیا روانه کی حوال سائلین برابر دي دا یعنی زمکه کې د انسان د استوګ نه سامان دی په بل سیاره کې د انسان د استوګ نه سامان نشته حال د چکر لګلار شي او ساسباب سره چکر لګي او دې لګي لګا او دلته نو وسوړي نو الته به خوري الته رد استوګ نه سامان نشته الته کویان نه کیږي چې دې په کې اوبر او واسي دا ارث چې دینه دا پس کی فزما کی سوال لسائلین دا زمکه پورا شو آبادی دی وی خکیږي اوس ولا چت جوړي
ثم استوى الى السماء وهي دخان بیا اراده وکړه الله رب العزت په طرف د اسمان باندې او دا لوخړه بداسې نشکارېده لوخړه فقال لها وللارض ائتيا طوعا وكرها نو ویل دی اسمان ته او ځمکې ته تاسو راشي په خپل طبیعت او یا په زور یعنی اومنئ چې زه درته سوام هغه به کوئ نو که په خپل طبیعت یې نه کوئ نو په زور به یې کوئ په زور به کوئ لکه ځمکې ته چې کمدنو وي په تا به اوبه بهیږي په تا به دا غر پروتي تا به چې کمدنو کني ته به فصلونه را زرغونای دا ستا ذمهوارۍ دي نو که په خپل طبیعت یې نه کوئ نو بیا به په زور کوئ هغې ورته په طبیعت تیار یم بس ځکه هغې کې د مخالفت څه نشته طاقت نشته لکه په ځمکې له دغه یو چل ورځي چې کوم یې ورته خولی دی د دې نه مخالف چل ولا نه ورځي ونې ته غر ته چې د کوم څیز چل خولی دی پس اکه چل ولا څه کېږي ورځي د دې نه مخالف چل ولا نه ورځي په دغه یو طرف باندې جوړ دي احتیاطا و کرهن دا د امور تکوینیو مسله ده او صورت عذاب کې چې مسله ده هغه د تشریع او د خلافت ده هغه کې د هغه کې طاقت نو قالت اتینا طائعين دیوته وی رالو مونږه چې کمندنو غاړه کې خودن کې په خپل طبيعت او قضا نسب سماوات نو پورا کل دل روا اسمانونه په دوه وختونو کې او کې خود پاره اسمان کې امره مناسب حکم ده پړمبي اسمان کې سړي په دویم اسمان کې سړي دې ځان سره چې تم رولي کما ته تم را یاد نه دي خو کتلې نه دي چې یہاں تفسیر عزیزی دیکھنا ضروری ہے سورۃ ملک خلق سبع سماوات طباقات دشته کنه زما سره خیال نشته هله ولا تاسو تلاوت کې نه رسیدي کو شته خلق سبع سماوات طباقا خدغه ځای باندې هغه لیکلي چې اول اسمان کې سړي دویم کې سړي دریم کې سړي چې ته به روایتونه پیدا کړي تورات په کتلی یا به څه کتلی او پورا تفصیل کړه او فی کل سماء امرها او کې خدا په هر اسمان کې مناسب حکم ده وزینا السماء الدنيا مصابيها او خیسته می گجه گمدنو دا نزدی اسمان میں خیسته کو بے مصابیها بڑی وہ بانی و حفظا او میں ساتھ دلارا و حفظا حافظناها حفظا دا سلام علیک والده چه مصدر کے نسبت الالفائل وی او مفعول مطلق دینو اغمانا و بکیو کے دفیل و حافظنا و حفظان او ساتلم امی سات دلارا محفوظ میں کو بس محفوظ میں کہ یو درارتاوی دلنا او بل شیطانانونا لکه سورت انبیاء کی ہوئی وجعلنا السماء سقفا محفوظا دا چھت محفوظ دارتاوی گمنا او شیطانان و تم نے دی ذالک تقدیر العزیز العلیم دار اندازت غالب ہوئے بادشاہ فَإِنْ أَعْرَضُوا فَقُلْ أَنذَرْتُكُمْ صَاعِقَةً مِثْلَ صَاعِقَةِ عَادٍ جرګراله نبی علیہ السلام لا عتبہ ابن ربیعہ په مشرای کې عتبہ ابن ربیعہ په مشرای کې جرګراله نبی علیہ الصلوۃ والسلام تکې ناستل ورته موږ څه تاسو نه کو نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته وی آخر تسوای او ستا مقصد څه دی تسویل غواړي تا څه مقصد دی مونږ خو ستا په دې خبره پوه نه شو قلوبنا فی کنة مما تدون مونږ ستا په دې خبره څه نه شو پوه نه شو ستا په خبره پوه نه شو چې ګورو فرقت جمعنا عبت دیننا صفحت احلامنا شتمت آلهتنا زمونږ ټول ډلې د تاسو ناس کړې
پلار او زوی د جدا که قبیلو کې د پوټ پیدا کو عبت دیننا زمونږ چې کوم نظام دی ناغې نه خو دې خوشي کاسه دی کو سپک ورته ګوري چې دا غلط دی دا دادي دا دادي وصفحت احلامنا مونږ ته دې بېوقوفه ووایي چې لا یعقلون لا یعقلون وصفحت احلامنا وشتمت آلهتنا ازمون خدایان خو دې سخت سپک کړو چې ټک نشي کولی او عجزان دي او فقیران دي د کولو خبرې کنځل کوي خدای ته څوک عجزه وایي موږ ته خدایان وایي ته عاجزان وایي نو خدایانو ته کنځل وکړل نو ته اخر څه وایي ستا څه مقصد دی نبی علیہ السلام ته وایي زه دا وایم حامیم تنزیل من الرحمن الرحیم کتاب فصلت آیاته شروع شد دا ته شروع شو چې دې راغی نبی علیہ السلام فإن أعرضوا فقل أنذرتكم صاعقة مثل صاعقة عاد وثمود وتبلا فراواغ د نبی علیہ السلام په خله کې خودو وی بس کا نور مو اشرق را باندې راغورځي دومره یقین او چې د خبره غلطی نه نور مو بس کا اشرق را باندې راځيږي اخر ارتاو شپه په بدر کې پر ارتاو نشو شړک نور توري کې سپینې د توري په ورې دی او یا کسان دې مردار شو یا ته کې دیان شو فاین ارزو کدی مخړی یعنی کلک پاتې کیږي په اعراض باندې اعراض خو سم کړو سر د صورت کې ویلو فاعرض اکثرهم فهم لا يسمعون دلتا فاین ارزو دوام على الاعراض مراد دی اعراض تجددنا فاین ارزو کدی مخړی یعنی کلک پاتې کیږي په مخړولو ورته وای يرون تاسو لرا د چړقنا او تندرنا پشان د تندر او د سخت چړق دادیانو د سمودیانو او کې چرال لیتا دا غینا نقل پیش کی نمونه د یری د دنیا یو چا چې دا مشن نو منلې ناغه چې کمنو ناکام شو دنیا کې هم ناکام او آخرت کې هم ناکام دنیا کې هم ناکام او آخرت کې هم ناکام پاکی چرال لیتا پیغمبران دائی من بین یدیهم و من خلفهم تمخیر دینا و رستر دینا یعنی ہمیں تو دنیا حالات بیان کرل ہمیں تو آخرت حالات بیان کرل مسئلہ و تداو ایلا اللہ تعبدو الا اللہ چی عبادت میں نکوئی تاسو مگر دیو اللہ ندیر دی عمل سو دیو توی کیرا دیو در اب زمونگ دی ہدایت اور پیغمبر در علی گلو فلانزل ملائکتن خام خار علی گلے بے فرشتے وَإِنَّا مَا أَرْسَلْتُمْ بِهِ كَافِرُونَ یقینا منگا دھاغی مسئلینا چتا سپر علی گلے شوی انکار کون کیو مسئلہ کو مانا پوچھو یقینا منگ دھاغی مسئلینا چتا سپر علی گلے شوی انکار کون کیو فَأَمَّا عَادٌ فَاسْتَكْبَرُوا فِي الْأَرْضِ ام سمودیان انکارو کو ام عادیانو سو کو انکار عادیان طاقتور ډیرو سفر پاورو طاقتور ډیرو سمودیان مالدار ډیرو او صنعتکار ډیرو هنرمند ډیرو هنر کې ډیر ماهرانو هنر کې ډیر سو ماهران په دا عادیانو طاقت پکار را نه او د سمودیان هنر پکار را نه فمادیاتو بچ نشو چې کله د آسمانی تعلیم او قانون نه انکار وکړو فمادیاتو سن شو فامادن هرچا دیانو ځانو شتو غن په ملکی ډېر ځانو شتو غن فاستكبروا فی الارض بغیر الحق نامناسب وقالوا ویلی او دی ویل من شد منا قوه سوک د سخت زمنګ نه بطاقت کې چې په موږ زور اور شیو موږ تبا کی جواب وتکی اولم يروا عین ګوري دی ان الله الذي شاقنا الله رب العزت هغه ذات چې پیدا کړی دی دی لرا هغه ډېر سخت دی نه بطاقت کې یعنی دا طاقت د انسان دا هو
ورکړې طاقت د چا دی؟ د الله رب العزت دی. د الله رب العزت ورکړې طاقت باندې دې دومره غاوره دی چې الله نوم ځان سکی اوچتای دا او تعالی الله درکړی دی. که اوس ورته نو وایي نه به یې درکړي دغه شان بناستې وي ته کړو آی نو ګورې دی چې یقینا الله هغه ذات چې پیدا کړي دی دی لره دغه وجود د چا و؟ د الله رب العزت. شرک پې راوالي نو خبره څه شوه؟ ختمه شوه. وای د ایمان اشد الخلقهم واشد منهم قوه هغه الله ډېر سخت دی د نه په طاقت کې او دی د آیتونو زمانه یا جهادون انکار کوي الله د آیتونو نه انکار کوي. فارسلنا علیهم ریحا صرصرا راولېږو په دوی باندې چې کوم سیلای یخه سیلای پې راولېږله. ور عجیبه ذات دی نو یخه سیلای راولېږله په خندق کې د نبی علیہ السلام مدد شو او دغه په تبا شو مشرکان به شو تبا شو. یخه سیلای راولېږله په عادیانو نو هود علیہ السلام له مدد شو او عادیان به شو تبا شو. ځکه مولانا رومي وایي په السبب سازی سمن حیرانیم السبب سوزی سچو سوفستایم. عجیبه ذات نو یو شی د یو د پاره د هلاکت ذریعہ کې او د بل لپاره د نجات ذریعہ کې حیران موي یو شی نه دوه کارواله د یو لپاره د مدد شي ذریعہ شي د بل لپاره د هلاکت شي. صرصر یخ سیلای فارسلنا علیهم ریحا صرصرا روامل زولا پدی باندې سیلای سخت یخا فی ایام النحسات فاغرزو فی ایام النحسات یومانا فاغرزو پر لپسې کې یو بل پسې دیومانا فی ایام النحسات فاغرزو سخت یخو کې چاغرزم یخوی سیلایم سوا یخا او رزم سوی یخوی فی ایام النحسات درېما فاغرزو زوات غبارن فاغرزو دوڑجنو کې گردونه بگی ډیرو پوچه ورازوی. سلورو مانا ناحسات مشائن سپیری خوش سپیری وی په حق ددائی کی دانه جگنی بس بیا خو وہ وارازوی ټولی بیا سپیری شو. مطلب داو چې ددائی په حق کې سپیری وی یادا دا چې رز د مصیبت تاسې خلق سپیروي معنا دا دا چې فاغرزو د مصیبت کې اصله من ذکر او لګلا تدې د پاره چې وسکم دیتا عذاب درسوایي او عذاب د شرم په دې ژوند لاند کې او خامخ عذاب د آخرت ډیر شرمون کړي او دی و املا ينصرون تدې و مدد نکړي شي. سمودیان هغه ډیرو درمندو هغه ونره په کار را نه وي و ما سمودو اور چې سمودیانو فادیناهم هدایت میں وکړیتا فاستحب العمال الهدى نو خوخ کدی چې کمندنو خړندوالي لرا په هدایت باندې یعنی قبولته او نکړه فارض اکثرهم قوم لا فاخذتهم صاعقه العذاب الهون نونی ولدیلرا چې کمندنو هغه شړپ د عذاب سپکون کی هغه عذاب چې وی شرمول دی دما کام یکسبون د دیو جنا چې کولی شرک کو خلاف کو خلاص نکړه کسانا منو چې مان راوړو ونجن الذين امنوا او خلاص نکړه کسان چې مان راوړو وکانو یتقون او دې ځان بچ کوي شرک نه امنو وکانو یتقون ير د اخرت او معنی دا مو هي باندې مکوئ چې مونږ به پوېږو نه دا بهانه مکوئ او معنی کې بیا ارمان کوئ دا سرمنه چې د الله خلاف استعمال کړی دي د قیامت پر درندیم سکی گواہی د قیامت یره ذکر کوي سره اجتماعات وګورئ پاغرض باندې چر جمع کړی شي دشمنان د الله ورته نو دیوا یوزعون ایثار کړی شي یومانا یحبسون دیوا ایثار کړی شي زمانہ
وفهم یوزون ندی به تقسیم کړی شي خپل مشرکان به یو ځای ته شي هندوان یو ځای ته کوي سیکان بل ځای ته کوي شیعاګان بل ځای ته کوي بریلیان بل ځای ته کوي دا قسمه قسم مشرکان دي کنه چا چې کمدنو حکومتي شرک کړی د ټرمپ چې کوم بندګان دي دا جدا کوي داسې د ټوني دي د بوش دي دا چې کمدنو جدا کوي لیډرانو بندګي کوونکي دا جدا کوي فهم یوزون دی به چې کمدنو تسخیم کړی شي تسخیم خو پیژنې کنه فهم یوزون دی به تقسیم کړی شي حتی تر دې پورې دا ما جاءوا تر دې چې دی راشي د دوزخ ته دوزخ خواته راګرځتلی شي وشاهد علیهم سمعهم وګواهي به وکړي په دې باندې غوږونه دی غوږونه به ګواهي وکړي چې الله په ما قرآن نه اورېده او په ما باندې شرک اورېدلی او کفر اورېدلی او بدعت اورېدلی او په ما باندې قرآن نه اورېدلی سترګې به هم څه وکړي ګواهي چې فلم یې کتلی او ډرامه یې کتلی وه او بېدیني کتلی وه شرکیاتو له تلی و جارتونو نه تلی و درمسال ته تلی و او جماعت ته نه راتو او قرآن یې پې نه کته زما په سترګو باندې په دې سترګو په ما باندې قرآن نه لیده وابصارو سرمنې به ګواهي وکړي ټول بدن سرمنې به ګواهي وکړي زیارت کې ټیټول هم جماعت ته نه راتلو ټول به ووایي صفا صفا لما شهدتم علینا وجلودهم سرمنې د دی سرمن به ووایي چې په ما باندې به د لیډر د جانډې رنګ ورکاو او زه به چې کمدنو جلسو کې ګرځولم او د غیر الله قانون د پاره استعمالولم او د الله د دین د پاره نه استعمالوم ستا دین له نه استعمالولم دا خبره ټول حق دي دا اس خلکو ته لګه غب خاري دې کې شک نشته دا به ټول راځي واجلودهم بما كانوا يعملون ما باندې شریکول او به دې سرمن خپلتا وقالوا لجلودهم او به دې خپل سرمنو ته ولې تاسو گواہی کوي په مونږ باندې حدیث کې راځي دیو انکار وکي چې الله ورته وي تا دا کړی دیو یې معنی کوي ما او شرک ورکړه کړه ما والله نشکار دا کچا کارونه ما نه کړی ما كنا مشرکین الله یې نه کړی اذا کړی کې نه کړی بعد د خپل وبنشي اليوم نختم ولا فوائد شروع بشي وګونه به په مایده کړی دي سترګې به په مایده کړی دي سرمن مشورو شي په مایده کړی دي دا سرمن دې ځای مو را سرمن دلته مو ټول ګوا دیو دې سرمنو ته خدای مغرق کا ان كن انازیا زه چې جګړه کوم تاسو د سنه بچ کوم تور نه بچ کوم او زما خلاف تاسو شروع شوي دا ولې گواہی کوي تاسو او ټول له موي هاي وته کوم د بار نظر ده زموږ خپل طاقت نشته او بس شروع شنو څه شو وقالوا لجلودهم لما شهدتم علينا دا غي چې د انګريزان لوی رامین دي دای چې وای چې لکه دا ځنګل کې د ازمریان څه چل کوي کنه یا د ځنګل کې د وګو کې څه چل کوي دا میان نو یو مې ونی وی کنه هغه پورې کیمرا وتړي کیمرا ور پورې وتړي انو هغه چې کمندنو خپل طریقې تاره سره دا کړی یو هغه ګرځي په هغه کې وګو کې ګرځي دنه ولا ټول سمندر کې ویډیو کوي او داسې په ځنګل کې ولا داسې کې زمره وولي هغه لستن وای ستن ولا وای د نشستن ولا وای په دې چریز دغه کې چې کمندنو د نشستن کیږي چریز ټوپک کې د نشستن هغه ولا وولي چې تاسو شي زمره په ولګي ها نششي لړ شیندې پورې کیمرا وتړي کیمرا ور پورې وتړي بس هغه ګرځي او ټول ویډیو ول د ځنګلو کې حالات سړي ارث سړي مونږ کې الله رب عزت کیمرې سیټ کړی اوس یو سړی کې کیمرا سیټ تھا عادت پته نشته چې دلته کیمرا را عادت دا سر څه کوي لګیاره لنګر تا ورشي کته ورشي او 10 ورشي داو کی پرستو ته سړی وای چې چا به کیمرا سیټ کړی دا چې نن لنګر ته تلوي او بیا چې کومه هغه ته دا چلو کو بیا دی وته وینه باندې دکړي نه دکړي تک دې الله والی او وسوایا خدای دې ورکړه دې سر کړی دې الله ته بو برابر دا چې من کې ټوله کیمرا صدا
ټوله کیمره به موږ سیټ تا خو زموږ غافل وي په خدای یقین وکړو یریږم نه هسې خلک وي پیرغوندې لوځي الله دې موږ معاف کړي وقالوا لجلودهم لما شهدتم علينا او بو ایدی چې کمدنو لجلودهم خپل سرمنو ته وقالوا لجلودهم او بو ایدی خپل سرمنو ته ولې تاسو گواہی کوئ په موږ باندې هغه به ورته وایي انطقنا الله الذي انطق كل شيء گویا کړیو موږ الله غزا چې گویا کړی دا یو شی بدا خو دا جبه کې څه چلنے لګا چې دا خبرې کوي دې جبه کې څه چلنے بدا د خدای کار دی دا جبه د دینه غټه جبه د میخي ده خبرې نه کې تشبان کوي دا څه جبه چې کم دنو دا د بيزین ده هغه مې کې تشاغه خبرې نه کوي تقپی نشي کولای ازمنګ جبه خبرې کوي لکه دې کې څه چلنے چې دا خبرې کوي خدا دا طاقت به کې چاهي خره کنه کته څو خبرې کوي نو غوخه د میخیم دا غول نه کی خبرې زه خبر کوی نو چې الله رب العزت دا طاقت پچا کې واچو پر لاس کې بده کې میموري کارت دې به شروع شي چې دا څه چلو ټولو شروع خبر اکه عائشہ رضی الله تعالی نبی اسلام ته په خلک بزنه په سر ګرځي الټا وګرځي هم يمشي مکبن الٹا بگردی ایسی ہوتا الٹا بسم گرزی نبی علیہ السلام ہوتا ہے لیکن اخپو کسے چلے چدا گرزی لیکن اخپو کسے طاقت سے چدا گرزی خودی کے دا گرزی دو طاقت چاہے چولے دے اللہ رب العزت اللہ کا دا طاقت پسر کی واچی پا لاس کی واچی الٹا بگردی اللہ کار دے انتا کا کل سے ایسے ملاحدہ تو کوئی زامن دی پوئی گی نہیں او خلقکم اول مره او هغه الله پیدا کړی تاسو په اول ځل او هغه الله ته واپس کړی شي تاسو ما کوم تستجرون یشهد علیکم دام چې کومنه یاره ذکر کړي ما کوم تستجرون نو وای تاسو ما کوم تستجرون دا ادخال الہی دی او یاره د آخرت دنیا کې ګذ نور چا نزان پټاو نو پټاو باندې خود ځان نشو پټولې کنه کو نشو دنیا کې کړه هر چا نه ځان څه کو پټاو باندې نو لکه خبردار شي ځان نه خو پټېدلې نش لکه خپل لاس نه بسنګ پټېږي د خپل سترګو نه څنګه پټېږي د خپل خپل نه بسنګ پټېږي هزار چا نه پټ شي الله نه خو نه پټېږي د خپل ځان نه خو نه پټېږي دا د دنیا خبره دک شان دي په آخرت کې په آخرت کې د دې د گواهینو خو بچ کېدلې کار چاله پیغور ورګي ټولې په ما گواہی کوي د دې ته وسوي وما كنتم تستترون ان شویتا سبټې دلې من ايشهد علیکم تدینا چې گواہیو کې بتا سبحانه نه دنیا کې نه دلته اوس ايشهد علیکم چې گواہیو کې بتا سبحانه وګناستا سو نسترګستا نه دسترګونا نه د سرمنونا ولکن ظننتم خطا سو چې کومنو ګمان کو ان الله چې یقینا الله رب العزت دا سه خیال استاسو یقینا الله رب العزت نه پويږي په ډیرو داغه چې تاسو کوي تاسو خیال لرئ چې زموږ یو ډیر کارونه الله ته نه دي معلوم او دا تاسو ګمان هغه چې تاسو خیال کړو په خپل رب باندې اردا کوم تبای کړی تاسو دی ګمان تبا کړی شوي د بربادونه فیصبروا کدی صبر کوي فنار مسلم کزغم کې او برداشت کوي نو مور زائد نه دی لکه سورۃ طور کې وای فصبروا ولا تصبروا صبر کول او نه کول دواړه برابر دي فنار مسلم نور زائد دی اوسه دو زائد دی وای استعتبوا او کدی طلب کی رضا کول د الله نو نه دې رضا کوم کې الله لرا کده وای چې موږ الله رضا کوو ملامت چوس موږ معاف کی وای استعتبوا فما من المعتبين او کدی چې کوم دنو
طلبو کی رضا کولو دا اللہ هنه دې چې ملامت به منظور کړی شي وقیضنا لهم قرانا یرا مسله باندې خصنا سپوشو او سیدا ارس پیدا کون کې الله دې خو زمونږ ځل کې او شک پیرا لکه د لیدو خبرې دي نو چې مونږ کله دا وایو کنه چې مونږ با بس بل چا تر مدد شنوایو او صرف الله رب العزت هغه به کندنو را مدد کوو هغه را مدد کوو نو پاغ شپه چې کم خطرناک خوبونه زمینم کنه او دا کټواله وړي او راړي کته وبره په خدای کو نړړو باسي او دا څه کوي هغه رستلو ما او میخه مې بوتلې و او د جابې غاړې ته میخه دواړه په پکته لاړې بوخته کې ډوبه شو دواړه په پکته لاړې او د خلینو مې به اختیار او وتل شیل بړنی په نیکای شي سو ګورم چې ته سپین بخواله د لګيري والا شنی جامې اغوستې وشنه ډنګورای و سره و او بابا راغی او د دې میخ دی غری ته چې کمندونو یې ډنګورای سکړه اړه مکړه او چې کړس شنو میخه بهر راووته نو اوس دې کې څنګه څه خبره وکم لکه رسورګو دې دې خبر راته وای نشي را رسیدې نو موږ څنګه نشي را رسیدې د پسترګو دې لیدو خبره ده چې موږ هر سوینو او ښکار دي راته قران کریم چې کمندونو جواب کوي نو خوب بارکه وي دا د غزوړ یار راغلو اب ځوانه کې به چې کمندونو د مول نه پاتې کولې اوس د ایمان اخلاصي دا د غزوړ اشنا راغلو ګساړي چې بدلی دي وقیضنا لهم قرانا دویم چې کمندونو دا دي چې دا شیاطین دي دا شیطانان دي کله بنده ته په ودو متشکل شي او کله په ویخه بنده ته ځان جوړ کی او ورته وې زلوې ځان را رسیدلې ما د دې لپاره چې دې گمراه کی د سکی گمراه کی په دا شیطانان ځان جوړي هغه ځان جوړي دا قران کریم کې ګڼو ځایونو کې شته سورہ زخرف شپږ درشم آیات کې وراشي ومن يعش عن ذكر الرحمن نقيض له شيطانا فهو له قرين سوک چې دا مهربان بادشاہ د یادولو نه ړوند شي او الله په شیطان مسلط کین هغه د یاري بیا دارنګي سورۃ مریم 3 اتیایم کې وایي مریم 3 اتیایم کې الم ترى ان ارسلنا الشياطين على الكافرين تؤزهم عزا شیطانان پر خوشی کما ناغی والا چې کم دنو چمبا ورکی گتاولا ورکی سورۃ النحل سلم آیات کی موئی سلم آیات کی دو سورۃ النحل انما سلطانه على الذين يتولونه والذين هم به مشركون انما سلطانه على الذين يتولونه والذين هم به مشركون سورۃ الناس کی اخری آیات کی الذي يوسوس في صدور الناس من الجنه دا شیطانان یو غوته جوړیږي آج کمزور جوړیږي دغه چې کمزور یاران دي وقیضنا لهم قرانا او مسلط کړي مې په دې باندې یاران ملګری مقرر کړي مې دې لاره ملګری دا چې کمزور غلط ملګری و بار زبانا میں حق بر جانشان گند کفر و شرک بر ایمان شان روح المانی ذکر کړی دي قرانا اخدانا و اصحابا من غوات الجن دا غپٹ یاران دی بار محیط وی من غوات الجن والانس روح المانی ذکر کردی دی قد یتمثل الشیطان
للمستغیث فی صورته الذی استغاثه کله شیطان دتا دا بابا په شکل کې جوړ شي چې کم ته د فریاد کړي هدا د خپل کرامت غني فیظن ذلک کرامتن دی وای ما ته بابا جوړ صدا د کرامت غني هاي هات پیر بابا علیہ رحمت ویلی وی نیت بد بندہ متصور گردد نیت بد بندہ متصور گردد دا بندہ غلط نیت بندہ تا جوڑ شي غلط نیت دا بندہ تا جوڑ شي وقیضنا لهم قرانا او مقرر کړی مې مسلط کړی مې په دې باندې شیطانات یاران فزینوا لهم ما بین ایدیهم وما خلفهم نو خسته کوي تا چوڑان در دی هغه چرستر دی مطلب وړاندې ردی دی دنیا او ته خسته کی او آخرت او ته خسته کی ورته وای چاغه به سفارش کوي تا سره څنګه نه وقالهم القول او ثابت دا په دې باندې فیصله پاړلو کی تیر شوی مخکې دینا د پیریانو د انسانانو نه فیصله دا ده چې نوم کانو خاسرین یقینا د تاوانیان فقال الذين كفروا لا تسمعوا لهذا القرآن دا زورنه په انکار د قرآن باندې ذکر کړي دای ولې دا چې کمدنو دا شبهه کې د شیطان نه یارانه ولیکي قدرتی خبره ده چې دای په دغه خوبونو درو او قصو باندې خوشاله دي ځکه چې قران مجید پرې خو ده مسله توحید خو قران نه ذکیدا نو حجاب دیوال فطرت او توحید ته هغه سوء تعلیم دیو غلط تعلیم چې دته دا منګړتی کیسه بیانې د هدایت بخشش غزل وته ویل کیږي او د بهجت الاسرار خبره وته کیږي د قصیده غوثیه او درة الناسخین درة الماسخین دا غي خبره وته کیږي دایمه خود چې کمندونو خرابيږي چوته شروع شي چې خبر چې کمندونو تو راتو او په خبر چې کمندونو تو راتو په خبر سالم خوځیدو او دا چلو شو دا عوام مبسخ دغه شي هغه به خود عقیده بربادیږي او تباہ کیږي به عقیده به تباہ کیږي او بربادیږي به قرآن وتوای چې عقیده سمشین دي قرآن دشمنان دي وقال الذين اوایا کسان چې کفر کړل لا تسمعوا لهذا القرآن ما اريد قرآن مجید هذا بقول اورو دا نوې چې لا تسمعوا للقرآن لهذا القرآن وي د قاری باسط قرآن خوري د سودیس قرآن مجید خوري خو چې کوم قرآن د عقیده اصلاح کوي او د غلط عمل تردید کوي دا قرآن ماوره چې نفس شان نزول وته وای او د نبی علی السلام د دور سره یو لګای او دی وخت سره نه لګای دا څو قرآن مجید وای موږ ترجمه کړی دا خو چې قرآن عقیده صفا کی قرآن عمل صفا کی او پاغه در سره چې ګمنو د معاشره اصلاح کیږي وای دا قرآن بندول غواړي لهذا القرآن ما ورتا سو د قرآن مجید لرا والغو فيه اول کوشش خدا دے چې بالکل یو امام اس په درس پابندی ولګوي قرآن مجید باندې پابندی ولګوي دی کې وای زمونږ میشن نشته د قرآن مجید د خپل نیت باندې اوري وای زمونږ په خوخه درس نه کوي دا الله د خو کتاب دې نه اوري وای دا قرآن مجید اول کوشش خدا دے چې आवाज بند کی او درس بند کی خدا نکیږي بیا وی والغو فيه شور کوي په دې کې لغو الغا څه مطلب دی یو معنا عیبوه دبانه عیب لګوي دا ولا څنګه درس داسي
نه ټکه سم وایي او نه معنا سم کوي او سګاړي وړي خبرې کوي دا درس داسي او دې درس کوي د خدا سره په خپل ادا سره په خپل ادا سره درسونه کوي عیبو دویم مقابله دا والغو فيه القوا فيه الشبهات ورته وایي دې چې کمنو دا نه مانی چې خلکو ته بدنام شي د اولیاء او ګستاخ ته د قبرونو زیارت نه مانی دا داین باغی دے او دے چکندنو ملکی افراد تفری جوڑاول غواړي دے خلق تسنس کول غواړي دا شروع شو شبدنام شي درم والغو فیه عارضوه بالخرافات تا دے مقابلہ کے دا کسلے روڑا شیرون روڑا شفیو قدم ترار شپوری رسی مالی دل الافطار دا درویشانو رواه الترمذی انداز کمدنو خبری شروع کا او لیزوان دا دولسو کالو بیڑا را استوا واہ وایا و ظلی بیا وایا انداز کمدنو شروع کا حارزوه بالخرافات دا دے مقابلہ بڑا کسلو کا خلق چه کمدنو بل ستا بوزا گانو بجانو تیکا فیسبوکو تیکا او یوسف خان او شیربانو کسی تواړو فلمونو تواړو ډرامو تواړو فلمونو ډرامو تواړو عارضوه بالخرافات دا ټول وخت مطابق والغو دی بس چې کم شه د قران نه دیاړي په بس لګیا شي انګريزي تعلیم والغو فيه قران نه راځي انګريز غلو لذي اغاز ہوتای اغاړي او قرآن مجید نه زوته نه په مطلب ځان پوهه کو پیسې ولهم ځان پوهه نه کو والغو فی لعلکم تغلبون کې دې چې تاسو په دې تدبیر زور اور شي دا کارو کوي نو کې دې زور اور شي یعنی تاسو میشن وکالو خوريږي چې یو قرآن باندې کوي او دیم نو قرآن مقابله کې څه سيزونه راوړي یعنی قرآن بندول په دې وکامیابی ده بس په دې کامیابی ده دا د فرانس صدر ګولډسټون ډیر په خوا ویلو هغه ویلو اوس واقعم داري عالمي طور د قران د ختمولو سازش دی او بیا د هغه لپاره ځنې خلک استعمال کی مسلمان نوما کافران استعمال کی شکل مسلمانی دن انګریزي هغه قران ته ساجت دی قرآن مجید تاجت نشته وي او قرآن تعلیم عام کا دا اور سوا تدیب وجبان بجوان پیدا کی تدیب وجب احساس پیدا کی قرآن مجید تعلیم عام کول بکار دی لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه لعلكم تغلبون میرا آخرت تو قرآن د دشمنای نتیجه فلنذيقن الذين كفروا خامخال وبسکهم آغا کسانو دا چه کفر کڑی عذاب سخت او خامخا وربکم دی لرا عذاب ورکم دی لرا دبادو آغی چه کولی دادا سزا دی دشمنانو دا اللہ دشمن دیو پیجندو چاہتا ہوئی لا تسمعوا لهذا القرآن والغو دادا اللہ دشمن دی دادا اللہ رب العزت دشمن دی چوی قرآن ماورا غلط خبر حکم خلر علماتا کا قرآن ولی بندہ ہے ذالکا جزا دا اللہ انانو دار چکم دنو سزا دا دشمنانو دا اللہ اور دی لرا فدے کی کور دا ہمیشتے سزا دا آگی چلید آیتن دا زمان انکار کاؤ جزا بما کانو بیعتنا جدون فقال اللذین کفروا خبو آیا کسان چکو پر کڑے اوس په خپل باطل پیرو د لیډر بارا کې وای چې کم پیر د قران نه منع کړو ترجمه مکو د سر سړی خرابېږي مولا منع کړو ترجمه مکو د سر سړی خرابېږي پیر له سړی راړو مفتی سے مدذل العالمی پیر له سړی لاړ
پیر ته وی چې زمونږ جمعات ته استاد راغله ترجمه کوي اډیره فائدہ ده پکې نزو ته کېنه استاد یو ته ترجمه ته مکه نه ترجمه سره سره خرابېږي پیر صاحب ته پته و چې ترجمه کې جوړه پنځيري دې سره سره څه کیږي خرابېږي هغه سړی وی مما ویره چې قران مجید الله سمول لره لګل او که الله خرابول لره لګل دا خدا پیر صاحب غلطه خبره کوي فریدوا نه منم د پیر صاحب قران مجید ته کې نه اسم شپږ میاشتې درس وشو ډېره فائدہ راته وشو دا عقیدې نه خبر شو د ایمان نه خبر شو ډېره فائدہ وشو کوئی شپږ میاشتې پس پیر صاحب لاړم پیر صاحب ته مې وی چې حضرت تا ویل چې قران مجید ما اورې دې سره سړی خرابېږي نو خو سره الله فضل له خراب نشو ما او ما ته ډېره فائدہ وشو پیر صاحب ما ته بدو قتل چې خرابېدل نو توري کسپینی ما کې بس سلوي خرازه پس راتلې دړای چینی بو سره غوډي بو سره او کله به ګټ چیلې راوستو اوس پګ مې اسه پس راغی اچھی موله سولې را روانه تشتور راغلی خرابېدل نو توري کسپینی بما ته چې اچھا هغه سړې تي هغه چې سړې و سره خرابېږي هغه سړې سي ته ما یې که سړې زله خرابېږي ما اپ کې نه ته خراب شي دا مسئله پیر وای ابو قرآن ته مکینه مولا وای مینا د سره درس مکوا داخله خرابای ان لله و انا الیه راجعون د دین په جامه کې د قرآن دشمنی کوي ظالما وقال الذين كفروا وبوایا کسان چې کفر کړل دی رب زمونږه او خیا مونږ ته غدوا کسان چې مونږه غلط کړو د پیریانو د انسانانو نه هغه لیډر چې کوم انسان چې مونږه د قرآن ناړولیو او کوم شیطان چې مونږه قرآن ناړولیو څه کوي وسره بنا جالو ما تحت اقدامنا دانګ بټو پیوم نا جالو ما تحت اقدامنا ټوپونو پیو دانګ په مونږ دلته دا مطلب درته نا جالو ما دانه چې مونږه خورو اغه لره د خپو د لاندې نه چې زمونږ د خپو د لاندې خواري شي دا مطلب کو نه دی ناجالو ما تحت اقدامنا توپونو پیو دانگو پی ناجالو ما تحت اقدامنا چکو منگا غیل را لاند دو خپلونا دلی کو چی شدید لاندونا زلیل چی مقابل او گورا چاچ قرآن را غسته او دا اللہ تربیت منلو اللہ رب العزت منلو دا غی حالو گورا کم دی پزان سود دے یقینا کسان چوائی قالو نه تشکره اعتقدوا قالوا چوای غی ربنا الله شزرنا غی من رضی بالله ربا قالوا ای ربنا الله رب زمونږ کی واځ الله ثم استقاموا بیا وتکلک شو بیا وتټینګ شو لکه دا ربنا الله ساتلم دي کنه تخلی خبره خوري رسدا اسانه ده خدا ربنا الله په عمل کې خودلی دا ربنا الله سے کمنو په قانون کې خودلی دا ربنا الله په عالم کې خودلی ذکر ربنا الله رب العالمین نه دی سالم دنیا باندې الله ربوبیت حاکم کولی ثم استقاموا بيد الله د ربوبیت حق ادا کړ استقامت اداء الحقوق ته وایي یعنی د الله پر ربوبیت نیغ دکو چلے ده نیغ دک دا الله پر ربوبیت باندې چلے ده اداء الحقوق عمر رضی الله تعالی عنہ وی ثم لا يروغ روغان سالم بیا کی دړانو چل نه گئی چې لکه یو پلدانګ یو بل پلدانګ نه بیا دې تکل کودري کی ثم لا يروغ روغان سالم بیا کی دړپن نه کوي چې تختی او را تختی نه تختی را تختی نه دې ته بودري کی بیا ثم استقاموا علی رضی الله تعالی عنہ ادا الفرائض ذمہواری ادا کی بیا الله چې ساواله کړی دی الله د ربوبیت ذمہواری هغه سر تور سي استقامت له دولت او فاتحه کې مونږ ویلو هم استقاموا او بیا دې کلک شوبره باندې او تنزل عليهم الملائکه استقامت د الله نه غواړه تنزل عليهم الملائکه مقابل دی نستاو ته فکر نه دی
قیضنا لهم قرانا داغه شیطان یارانو د سره علی فرشتي دله ملائک راځي د روحانیت ترقی وکړه نو ملائکه سره شو ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائکه را کوزیږي په دیوانه فرشته د مرګ په ټیم کې ولزيري ور کوي الله تخافوا ولا تحزنوا حسن مېریږي تاسو مغم کوئ او زیر واخلې داغه جنت چې تاسو سره لوس کول شو موږ ملګری تاسو یو په دې ځوان لړ کې او په آخرت کې او تاسو له په دې کې هغه چې خوخی نفسونه تاسو د نفس خوخي کچای دې خوخي او به یې سره چې جنت کې بچي بیا نوې ځای جنت ته نظم سړی دا ویلو مې ویچې به کې بچي نه ما تاسو نه سوار په کې کزستا خوخي دا خل له خوخي جوړځان لا ټکاو بیا او سب خل زید هلته کې بغلو خلق سګي ما تاسو انفسکم ولکم فی ما تدعون او تاسو په دې کې هغه تاسو خواړی چې څو غواړی نزلا من غفور الرحیم ملمان وکړی شي تاسو کوشش معنا نزلا مصدر دغه نه خپل فکرواله نزلا من غفور الرحیم ملمان وکړی شي تاسو فتر په بخون کې مهربان بادشاہ نام ومن احسن قولا ممن دعا الى الله ترغیب الى التبلیغ شکل چې کم دنو دومره سماره دي او دی داوي لا تسمعوا لهذا القران فتبيان لزور ورکا دی وی دا قران ما اوري ته بندوا ما تب خپل طریقه مسله توحید بیان کړي کنزل کوي ولغو فيه بدر دی وی توي بدر دی وی ته قران لزور ورکا په دغه دې سوځي لکه دا مقصد خدای چې به کنزل سو بنشي قران بنشي ته بیا درس شروع کا بیان شروع ته بیا شروع کا دی وسم سوځي د کنزل جواب په کنزل مکو د سوق جواب په سوق مکو او د مقصد دا دی چې داوا سکی بند کی داواز بند کی نو ته ډیر په متانت ډیر په خبره باندې خبرو کا او د الله د دین دعوت ورکا بس ستاسو کمیشن دی اقا شروع کا ومن احسن قولا او نشت زیاد خیستا پوینا کہ دا غچانا دعا الاللہ دنیا میں بہت سے آوازیں ہوں گی مولانا جتنے منہ ہیں اتنے آوازیں ہیں چه سمرا خلیدی نو دومره سدي آوازونه دي سو کباړ وی کباړ ته کباړ لاوړي اوس په چپلې بوټان سو आवाज لګي ډاکټري سیکھو سو आवाज لګي انجینئرنگ سیکھو سو आवाज لګي پلانکی کو رہا کرو سو आवाज لګي بجلی لاؤ سو आवाज لگئی ہمارے ٹیلی فون چاہیے سو आवाज لگئی میچ کے ٹورنامنٹ میں حصہ لے لو رات نائٹ ٹورنامنٹ سوک سے کمدن یو آواز لگئی سوک بل آواز لگئی مختلف آوازون دی او چې څومره خلی دي دومره سدي آوازونه دي خو په سالم خلو کې او په سالم آوازونو کې یو آواز خسته ده چې هغه وي الله کی طرف الله له کتاب په طرف د دې آواز نه چې کمدن خپل آواز نشته ومن احسن قولا ممن دعا الى الله په دنیا کې هم حسن ده په آخرت کې هم حسن ده د دې आवाज نه خپل आवाज نشته ومن احسن قولا او نشته زیاد خسته په وینا کې دا غچانا دعا الى الله چې را بلل کې الله تا ارس کې الله تعالی بلل کې کاغذ عقیدی مسئلہ دا کلا عمل مسئلہ دا کلا قانون مسئلہ دا ہر جگہ اللہ کو ٹھونستا ہے دیوی عرض ہے کہ بدا وہی اللہ پا قانون کا تھانہ اللہ پا قانون کا اسپتال اللہ پا قانون کا کچرے اللہ پا قانون کا پارلیمنٹ اللہ پا قانون کا جماعت اللہ پا قانون کا مدرسہ اللہ پا قانون کا دعا الال بدے دعوت ہے دعا الاللہ صحیح ہے کنا موضوع دعوت پہلے وکنا هذه سبيلي ادعو الى الله هذه سبيلي ادعو الى سبيل ربك بلغ ما دعا الى الله وعمل صالحا او دا الله په عمل کې مخې دا نه صرف دعوت ته عمل پکې نو کردار گفتار ذکر شو کردار ذکر شو وعمل صالحا او دے عمل کے نیک اقراری وقال اننی من المسلمین
پیسا شیخ صاحب رحم الله تعالی یو ځای کې بیان کو په دې یو آیات کې چې کمندونو گفتار د مؤمن، کردار د مؤمن، اقرار د مؤمن دا چې کمندونو ذکر کیږي په یو آیات کریمه کې. نو گفتار ذکر شو، کردار ذکر شو، او وقال انني من المسلمين اقرار هر ځای کې وای خلق وته وای راځه دا خادي په داسې طریقه باندې کو دیو ته وای زه خو مسلمان یم، راځه موږ سره په دې سیاست کې شرکت وکړه دیو زه خو مسلمان یم. هغه وته وای په دې پلان کې ځای کې دا طریقه کو، دا رسم کو او دا تهذیب کو، په دا کلچر کو، زمون کلچر دې دیو ته وای زه خو مسلمان یم، زه خو مسلمان یم. هغه ته راځه کچا ایرای ته فیصله وړو، کچا ایرای پیسا چې سبوي کچرو ته کچره ځکه وای چې دا کچا ایری دی عربی نه دی بنیادونو ته عربی پښتانه کنه بنیادونه نه ایری وته څوک وای کنه دا هغه وای دا کچا ایری دی د بنیادونو ټول کچا دي. انهار به فی نار فدیوته وای انا من زه خو مسلمان یم، زه مسلمان یم چې د غیر د الله د قانون نه د کم عمل طرف ته څوک دعوت ورکي، کم عقیدې طرف ته څوک دعوت ورکي، د دې اقرار دا دی انا من المسلمین، زه خو سیمه. وقال واید انني من المسلمین، یقینا زه مغاړه کې خودن کې الله ته بس خدا الله رب العزت الله ته مغاړه خدا ولا تستوي الحسنه ولا السيئه. دا طریقه دعوت وای دعوت سے کمنو طریقہ بستاداوی ولا تستوی الحسنۃ ولا السیئہ، ندی برابر یو توحید او شرک، توحید بیان کا شرک رد کا دویم، ندی برابر سنت او بدعت، سنت بیان کا بدعت رد کا دویم، ندا برابر نیکی او گناہ، نیکی بیان کا او گناہونا ختم کا دریم، ولا تستوی الحسنۃ ولا السیئہ، ندی برابر خلی اخلاق او بد اخلاق، کلی اخلاق استعمال کا کل خوی کوا د بد خوی نزانو ساته لکه د سپو، دا کار مکوا د سپو غونډه کې خوی نه مکوا، خبره غلطه مکوا، کنزل مکوا، بد رد مویا، اخلاق سنجیدګۍ سره خبره کوا، احمقانه مقابله مکوا. لا تستوي الحسنة ولا السيئة ادفع بالتي احسن، خامخا چې ته بیان کړي دا څه بني چې تا خبره وسوک مری مقابل برازي، اوس مقابل کنزل وکړ ته وسکه، مقابل چې کمنو بد ردی ویلې ته وسکه. طریقہ ادفع بالتي احسن، دفع کا پاغه طریقہ چې خسته یو قران راواله، بس قران کریم وایا رازنان به پیغام کا خدای می ملشي، قران تیغ شمشیر په لاس زماره، قرآن چې کمدنو بیانو بس چا کنزل کې ته قرآن وایي، بس تا د خلینا دغه خون کې زما د خلینا قرآن خون، قرآن مجید وایا ادفع باللتی احسن، دفع کا پاغه طریقہ چا خسته دا، یعنی د بد اخلاقی مقابله کې بد اخلاقی مکو، کنزل مقابل کې کنزل مکو. دارنګي هغه چې کمدنو کنزل کې تغلی شه، طرف السفیه بلا جواب اشد علیه من الجواب، کما قلنا چې جواب نه ورکړي نو ډېر غوسه کیږي، د دې نه چې سوال ورکړي جواب ولا ورکړي، ځکه جواب سره خداغه پیج مخ کې کنه ګوته ولا خلک سکی ورکی پیج مخ کې شي لاړ شي چې سوړ بوډي پری دی اره یاره زمنګ لوم چا ګوته را نکړه سو خوان دیونه خوان دیونه کو نو دا موږ خو بازار ګرمول غواړي، چا په موبایل کې څه ګرمای بازار ګرمای، هغه د ملګری هم زما دا خولي سيزونه واوري او زما دا خبره به واوري او دیوم چې کمندنو سره مخکلال شي، هغه خو پیج مخکې بوزي، پتا باندې خپل پیج مخکې بوزي، پیسې در باندې ګټي. ادفع باللتی احسن، دفعو کا پاغ طریقہ چا خیستا دا، فائد اللذی بینکو بینو عداوتن، ناسا پای کیا اگر چومی اصحاب میزدہ کی دشمنی دا، کان ولیون حمیم، دا دخو اخلاق کو نتیجہ،
دخلو اخلاق کو نتیجہ دشمن بیا سمی گیا بروکی نا صفائی کیا آغا سے استاو دا آغا ترمیان دا دشمنی دا لگا چوی بچے کمدن آغا دوست حمیم غیرت کو ان کے پتا اکا و بیا پتا ولاڑی و غیرت پر بندو کے ملگری بدیشی خو صبر بکان و صبر سرکی و بی صبر چا معشوقی مندلی دینا وما یلقاها او ناخلی دی خوی لرا دا دیر گرانکار دے لکه چې کنزل نه تو کې پښتون کنزل نه کی هو واسه لکه ټیک ته صبر وو کې خو کدلې لکه دې ځان ته دسوي شیخ قرآن رحم الله تعالی فرمایل ما د دې مسلې لپاره ځان دلکو ما د دې مسلې لپاره ځان دم کو خو ما چې مسله خور شي مسله چې کوم نه خور شي د دې لپاره ځان دلک لګون دي کې دلتوب نرتوب دی ور نبی علیہ السلام نو مکی عربی نو قریشی نو دا سبب وای چې مکی پښتون نو ولې هغه سود نشو ورکولای هغه وړوکی خاندان سره دا عبدالمطلب نو سره او عبدالمطلب سردار دی د مدینه د مکی د بادشاہ د خاندان سره دی هغه سود نشو ورکولای ملګرو ته ګوري وي صبرن آل یاسر فإن موعدکم الجنه صبر کوي وي وما یلقا الا الذين صبروا ناخلی دی خوی لرا مگر کسان دا خبر خلق قرآن مجید کی ذکر کنا چې کله بیان کې درس مرس کې دی باندې ګورې بیا خلق عمل نه کوي څنګه چې تاسو په عمل شروع کړئ د خپل بندګانو دا ګور عمل لپاره نه دی او صرف درس کې سړی ذکر ترجمه دا بیا به موږ بل تکو او کما ته چا کنزلو کې بیا زما حالوي ولې زه پښتون نه مسو دا ځای کې پته لګي کنه هذا عمل میدان کې پته لګي الله دې موږ له عمل توفیق راکړي الله دې موږ له بیان کولو توفیق راکړي صحیح طریقې سره دعوت خورولو پیغمبري اخلاق سره نو مفتی سے محترم وي الله موږ له لوی مسله راکړي دا انبیاء او مسله دا الله رب العزت لوی فضل دی د نبی مهنت قران کریم تعلیم د توحید مسله عقیده خودل کوئی شیطان زمونږ نه په بد اخلاقو خرابوي ځکه د پیغمبري مسله پیغمبري اخلاق غواړي پیغمبري اخلاق غواړي او زمونږ د خپل خوې لکه د سپو دا غینه مونږ چې کمونو زمونږ درس هم نقصان شي او زمونږ چې کمونو مسلې هم نقصان شي د دې خورولو لپاره پیغمبري اخلاق وګوره پیغمبري تعلیم وګوره مونږ د خپل جذباتو نو قران جذباتو نو قران دا ډیره ضروری خبره ده شیخ القرآن رحم الله تعالی فرمایلی دي چې ما د خپل ذات د پاره د اچا نه بدل نه دی غسته او ما د خپل ذات چې څه دشمنانو ما ټول معاف کړی ما د چا ذاتی تور کنزل کړی دي سی کړی دي ما د چا نه بدل نه دی غسته ما چا نه بدل نه دی غسته وما یلقا الا الذين صبروا وما یلقا الا الذين صبروا او ناخلی دی خوی لرا مگر آن کسان چه غیب غم کئی صبر کئی برداشت کئی او ناخلی دی خوی لرا مگر خواهند و برخلوی چه قسمت یعنی دالوی قسمتی دی چه پا توحید کی و تا کنزلو شو دی غلب شو اللہ چه پا توحید کی ولی سک ورکڑے شو او دوی بس سیدنو دالوی قسمتی دی دتا قرآن قسمت والاوی د توحید د پاره د الله رب العزت د دین د پاره د الله رب العزت د کتاب د پاره د تبدر دی ویل شي خیره ورته وکړي شو کنزل ورته وکړي شو او دې چې کمنو غلې دې غلې مونږه زمون خو برداشت نشو کولای نو توحید خراب هغه سره مساله بند شي مونږه مون خپل غیرت کو هغه سره درس بند شي هغه سره درس بند شي دا زمونږه غیرتی چې زموږ استادان وایي چې کوم ځای جنگ وشي هغه د سلويخ کاله مسله رستو پاتې شي بیا چې سوځای له راځي نو ډېر وخت اخلي په اخلاقو باندې کار وکړه چې کله سړی د الله د لوی خدمت په الله رب العزت په برخه کړی وي دل الله لوی صبر ورکړي نو ډېر لوی مصیبتونه پې راشي خدای ډوی نه چې په مصیبت راغله په ما مصیبت راغله
او چې کله الله د صف نه لري کوي نو معمولی غونته کې کنزلو ته دومره غر وته شي ښکار شي او بس د توحید نه محروم شي اسوی پرې دا خلک نه مني وزګاره ځان له به زو کو دوه ته بلل شو هلته بیا گاڑی چلی نو که انګریزیانو ته کنزل کوي او کو عربیانو ته کنزل کوي کار سو ته کنزل کوي د دنیا لپاره بیا کنزل برداشت کوي او دین لپاره دا نشو برداشت کوي مولانا رومي وایي بخت چو خاندان بود سندان بدندان بشکن بخت خواب آلوده را فالوده دندان بشکن بخت چو خاندان بود سندان بدندان بشکن شکل بخت آغا بخت وی قسمت وی بیاد کمدنو فغاخونو بانی اس پنیماتی او بخت خواب آلوده را فالوده دندان بشکن او چې د چا قسمت خرابی هغه د کمدنو په الوا کې غاخمات شي الوا ولا غاخمات کی هر مطلب د مقابله نه نورستو پاتې شي وما یلقا الا ذو حظ عظیم او ناخل دی خویلرا جان خور چاله ورزي کنزل خور چاله ورزي کنزل دا خور چاله ورزي چاله دا نه ورزي د کنزل مقابله کې کنزل چاله نه ورزي د سوق مقابله کې سوق چاله نه ورزي د سوق مقابله کې صبر د کنزل مقابله کې صبر پیغمبري کوي دا غټه خبره خامخا شیطان نه غوتا ته چې پښتون ني خلک بدر پورې خان دي په ویډیو دلو کړه شرمونو باندې وو شرمېږي ورکه جواب خو غوسه شته دی په ویډیو کوم دی په ویډیو کوم خو غوسه شته او سو کنزل ورکا وای ما ان زغنک شیطان من الشیطان نزغن فاستعذ بالله که شیطان ته وی چې وکړه کنزل شیطان ته وی پرې د مسله د توحید وای ما ينزغنک من الشیطان نزغن کراشتا د شیطان له طرف نه وسوسه یو ټنګه لراشي فاستعذ بالله پناه غواړه د الله په مدد ځکه چې هغه الله دې اوریدونکو دار سو تدې دا کنزل الله ورینا الله سکی علیم فور استا په حال باندې چې تاسو څومره تکلیف ورسید الله ته سکی کارنده د څه لپاره الله لپاره انه هو السميع العليم یقینا هغه الله دې اوریدونکو په ذات ومن آیات الليل دلیل عقلی راوړو دلیل عقلی لوګو ګورا دا الله رب العزت چې کوم دنو توحید دار سره ثابت ته فدا سے طریقہ مسئلہ باندې خلق پویا کوا دا غبلتی هي احسن بلتی په پاتو په کنزلو باندې نه په دلایل خلق پویا کا دا څه ته وای اوزنه دنو خو دی والد الله نشپا او ورځ دی او نور سوګمای سجده مکوئ نور سوګمای تا سجده کوي هغه ذات ته هر قسم سجده بس غیر الله ته حرام ده احکام القرآن د تانوی کې راغلي دي چې فی الآیه حرمت السجود لغیر الله وهو باطلاقه وعمومه يفيد حرمة السجود لغير الله مطلقا سواء كان بنية التعبد او بمحض التحية والتعزية کافا ار نیت پانی او دی آیاتنا سجدہ حرام شو غیر اللہ تا غیر اللہ تا سجدہ حرام سجدہ کے صرف اللہ غزاتا چی پیدا کردی دی لرام یعنی مخلوق د سجدے حقدار نه دی مخلوق د سجدے سن دی حقدار نه دی ان کنتم ایا تعبدون کتا صرف د الله عبادت کوئ کدی ځان معتبر غنی نو کسان عند ربک استاد رب سره دی پاک بیان غلط شپه او درځه او دین استماره کیږي او نستړي کیږي و من آیات دیم دلیل راوړو او زنه دنو خو یو والد الله نه دادا دین الله معلومیږي چې ویني وات ازمکه لرا خاشعتن و چکړسا فایذا انزلنا علی الماء شراورم دې باندې وبون احتزت دا چې کمندنو او خوځي وربت او پستشي بوګشي او پړسيږي ازمکه لګه سستشي راځي باران سره یقینا غزا دات نه بل معلومه شو دا خدای وحدانیت خدایو مسالته بلم شو معلومه شو چې مړي به الله سکی ژوند دي کوي یعنی لکه څنګه چې دا اوچ ازمکه الله را تازه کړه نو دویم دک شانته ته بیان کوا دا مړ زړونه به الله سکی دا زړونه اوچتي
پدې د قران باران نه دی شوی ته په د قران بارانو کا دا الله سکی راځوندې کی ادفع بالتي هي احسن دا الله راځوندې کی او درې مړی الله قیامت کې ژوندې کی یقینا غزاد چرا تازه کړه دې مکه لرا خامخا ژوندې کوونکې د کافر لرا او مشرکین لرا او خامخا ژوندې کوونکې د مړو لرا یقینا هغه الله په سبحانه قدرت والا زور نه ذکر کوي یقینا کسان الہدون فی آیاتنا چاغی چې کمندنو کوګواله کوي پاتونو زما کې زما آیاتونو کې کوګواله کوي یلہدون فی آیاتنا مطلب زما د دلایل خلاف کوي ما آیاتونه پیش کړ او د خلاف کوي یلہدون فی آیاتنا یعنی یمیلون عن الحق حق پریدی دویم یلہدون چکوگواله کې په وخت آیات بیان د آیاتونو زما کې بالمکای و تصدیه چې سټیم قران بیانېږي د بغانو له ضرور کی دیو بل سره ضرور کی یلہدون فی آیاتنا فون علینا ندی پټ زمانہ دا په ما پټیږي زمانہ پټ نه لا فون علینا ندی پټ پما ندی پټ زمانہ اپم یلقا فی النار هغه څوک چرتا وکړي چې بور کې خیر انداڑی بہتر دے یا غصو کا چراشی آمنان بچ یوم القیامت برز قیامت کوئی زجس کوئی اے عملو ما شیتم کوئی آج ساس خوخی یقینا اللہ رب عمل ساسبانی بسول لدن کے اللہ رب العزت تار سخکاری یقینا کسان چنکار کئی دا زورنا ذکر کئی تو قرآن مجید نا الحاد نو پکار تو قرآن مجید نا کگیدل پکار نو دا خدا سے چې کمندونو د پندو د نصیحت کتاب الله رب العزت را لګل دی دا پر خودل نو پکار یقینا کسان چې کار کړل د قران نه به ذکر ذکر د دې صورت سره الہکم الہ واحد فضل الله مخلصین له الدین یقینا کسان چې کار کوي د قران نه هاو کې چراغ دیتا مطلب صرف نازل دل نه دي لما جام پاو کې چخکار شو دیتا قرآن ورته خکار شو حق پرسو تسکو بیان کو د دې جزاء محذوف ده یجازون بکفرهم دیل و بدل کفر سکړی شي دیل و کفر بدل ورکړی شي وانه لکتاب عزیز او یقینا دا خامخا قانون کتاب عزتمن قرآن ته عزیز ویلی دی دې ځای تاویلات ول سنت کې امام ماتوریدی ذکر کړی دی چې عزیز مطلب دا دی چې یعز به ذلیل چې او کمزوري خاندان والا او کمزوري نسب والا هغه چې کمنو قرآن مجید راوالي نو هغه په عزت منشي یو غلام قوم شاغره قرآن مجید راوالی نو هغه په الله د بادشاہ تخت سکی شتربانان په الله رب العزت جهان بانان کړ عربو شتربانان چې خوان سرول هغه په الله رب العزت چې کمنو جهان بانان کړ لا یاتی الباطل من بین یدیه ناراضی چې کمنو انه لکتاب عزیز یقینا دا کتاب عزیز عزتمن چې د په تعلق سره بل عزتمن کیږي ان الله يرفع بهذا الكتاب اقواما لا تل باطل من بين يديه ناراضی تنا خبره اولان درتنا نو درستنا یعنی نه جبريل له طرف نه او نبی عليه السلام له طرف نه دې کې جسدي نو هغه حق دي لا تل باطل من بين يديه ولا من خلفه نازل دل طرف د حکمت والا استایل شوی ذاتنا من حکیم هم د دې کې جسدي هر انسان له فطرت سره موافق دي بالکل حکمت نړک دي او چې کله دا جاری شي نو ټول خلق به الله استایي بیا حمید چې کله دا قانون شي د ځوان او د دنیا جاری شي نو حمید ټول خلق به بیا الحمدلله واجونه کوي او استاینه به الله کوي حمید سائل شوی ذات ما یقال لك یو تسلی د په یو معنا تا ته دی بدره دی وای کرزلی کوي
ما یقال لك الا ما قد قیل نوې لکېږي تا ته په اعتراضونو په کنځلو کې مگر هغه چې ویل شي نور پیغمبرانو ته. مطلب دا دی چې دا کنځلې او بدره دي نور حق پرستو ته مو شوي دا دلیل نقلی دی اجماعي. دی وایي نوې مسله دی راوړه قرآن ته دی نوې وایي ما یقال لك نوې لکېږي تا ته مگر هغه توحید چې ویل شي نور پیغمبران ته ستانه مخکې کما مسله چې نور ته شو نه تا ته کېږي لکه سورۃ الاحقاف کې وایي ما كنت بدعا من الرسل ما سنوې مسله خو نه راوړې چې ما نوې مسله راوړې ده زړه مسله ده هغه بیانوم. نوې لکېږي تا ته مگر هغه چې ویل شي نور پیغمبران ته ستانه مخکې یقینا ستا خامخا لازو مغفرت ترغیب راوړو خامخا خاوند بخنه راشي توبه واسي خطوبه نو باسي خاوند عذاب دردونکي یاره مونږ به منلې وې ډېر خپل بیان دیو کو استادجی مونږ به منلې وې او زمونږ زړه کې دا شک ته چې تو مربي او دا کتابم پاره وای کړي معلومی کې دا چې ته د ماستان لګ لګ جوړای او مونږ ته بیانای کتا ربی او دا کتاب په فارسی کې راغلی یا په پښتو کې څه شوی راغلی نو مونږ به وی چیرې د خدای سره پاره مونږ خدای دا به منلې و چې دا الله سره په ځکه دی ربی دی وګوره د فارسی وای قرآن عجیب کتاب دی بیا به په کوی دی لکه نبی علیہ السلام چاته بیان کړي عربیانو ته او عربیانو ته فارسی کې بیان کو چې برادران محترم شما چی تور هستین برابر هستین تکرار هستین اره گوجرا دی لکه اوس پښتون نه او سړی دی راوستو هغه ته په انګلیش کې بیان شروع کی په انګلیش کې ته شروع کی God is one Muhammad is Lord's prophet this is you دا څه خبرې کوي بیا دا خلک نو چې مړه داس باندې ټیم کې کانې چولې دي څنګه چې بلاو نو بیا به هداوي چې دې څه ویل کا ګنګوړوي موږ په پويګو نو هغه عربيانو اصلاح کوي او وی په بل جبا دا عربيانو اصلاح کوي نو په کار نه چې څه کوم جبا وي عربي جوړي بوتلانو ولو جعلنا قرانا رجبيا او کمی نازل کړه دې لاره د لوستلو کتاب په ګنګوړه جبا کې اجمیان په ګونګای جبا کې عرب زمونږ ته ټول اجم وای مونږ ګونګای نه داري پني اجم ګونګی ته وای ګونګی ته نو مونږ د عربانو چې چاله عربي نو ورځي هغه ګونګې دي چاړهګان یو مونږ دا غي پني ځوان نه په قران را لګلې مې دې لاره دادا څه کنه قران مجید عربی کې خلک رومبي اصلاح د عربو هغه په ذریعہ د نور دنیا څخه کوله اصلاح کوله نو څوک چې د چا په جبه نه پويږي نو ګنګوړه وي پس هغه ګنګې دی کنه لکه اوس پرس کا مونږ پښتانیو او یو سړی راشي او مونږ ته چې کمندونو په بل جبه کې خبرې کوي په انګلیش کې چې مونږ پای پويګو نه هغه زمونږ په نشته دی چاړه دی ځکه هغه مونږ پوهه کولې هم پوهه کولې نشي زمونږ که انګلیش وینوي دي کنه الله ولکه زمونږ په نشته دی چاړه هغه ګرځاولې مې د قران مجید لرا چاړه کوت مې ګرځاولې تاسو په پوهې دی نه اجمیان پاجمای جبکه لقالوا خامخا ویلې بوې دی لولا فصلت آیاتو ولین دی واضحه د آیاتو نو خو په پوهې ګنا دا څه وې دی لولا فصلت آیاتو اجمی و عربی آیا کتاب اجمای کې د سړی په عربی کې دی لوندې جمی دي بار تاویږي بیا باندې وینو اصل مسله دا ده انابت مسله دا چې چا کې شوقي طلبي هغه دا خبرې نه کوي خو تاسو بنیته یې بس بنیته خو علاج نشته ورته وایا دا قران دې په اړه کسانو امنو انابو کوي کنه اراد الایمان خدان یادی الیهم ورته وایا هو للذین دا قران دې په اړه کسانو چې هغه اراده د ایمان وی انابت وی بکې نو دا هدایت او دارو علاج دی خدان خصیز ورکی شفا غلط سیز لري کوي صحیح ده کنه قرآن مجید واړه کار کوي صحیح عقیده څه کوي
ورکی غلطه څه کوي لري کوي او کسان چې یقین نه کوي لا یؤمنون پای کې انابت نشته پوه شو پای کې انابت نشته په وګونو دای کې ګونواله او دا قران په دې باندې بوجو دا قران په دې سي حضور طالب کې نه وته حضور او بیا ته اخره کې تاسو کوي سي وي حرام شي شکټه کې اورېدلې ناس پیناسو ټکه به نه اورن طالب جان او دا چې لا بنیاتي قران سره نه لګي او قران باندې ایمان نومي او اراده می چې زه دې کمنو ځان په حق ته کما پوهه کوم کې نه وکنم ځه وهو علی ماما دې چې خدای پاک بس کې څه ټیم بس کې وهو علی ماما ادا قران دې باندې بوج دا خلک چې आवाज کولې چې ته دلته ځاینا لری د ټولونو د ځاینا بس من بعید من قلوبهم یا راځي که په یو ځل راغله موږ به باندې که په یو ځل راغله موږ جواب موسی له په یو ځل راغله ډېر ومنل شو او یقینا کابلګرام شیخ رحم الله فرمایل ودا دې څه کوي چې په یو ځل وایا وی چې نن وای نه د یو غن ښکارا شي یو دلیل ولا رد شي بل نو ارز لکه چې په زخمونو ولا څه دوړای مال کې دوړای نو دوی وی چې په یو ځل وای چې خلاص شو نه بس دا سار راځي چې کمنو وجل دی غربول دی دا ته قرآن نه لخت ښکاری کنه او یقینا ورکړه موسی تورات اختلاف وکړي شپای کې کنه چې دې داسې اعتراضونه کوي او دا مسله منی نه والله تباکه ولینا کنه فیصله مخکې تیر شوی طرف درفستانه مخامخه فیصله وکړي شو د دې درمیان او یقینا دې خامخه په شک کې ردینا موري پکلک شک کې چا چې عملو کنه نو فائدہ د خپل ځان دا اچھا چې بد عملو کو او باندې بد باندې دې او ما ربک او نه درفستان معمولی ظلم کوونکې په بندګانو معمولی ظلم بچانه کې الی ورد المسام دا دلیل عقلی راوړو علم غیب حاجتونه دي معلوم چاته دي الله ته دي او متصرف ما غره نو حاجت چا نه وغواړه دا الله نه وغواړه هغه الله تبا ورغو زول هغه الله تو ورغو زول شیلم د قیامت وما تخرج من سمات من اكمامها کدا ویل چې دا فیصله رز بکلی ویلې ورد المسام دا مسله به ورځ غالب کیږي کله به الیه یرد المستعلن خلافی ټیم چاته معلوم دی او نراو زید میونا من اکمامیا تو گزاغینا وما تعمل او نباری چکندن یوما داونے زی مگر داری پیلم دا اللہ کی ویومین آدیم یرد آخرت روڑا چستاغ خدایان سچ چاہتا خدایان وائی آغرت شوازو که اللہ دیتا سشو دماغ شریکان غلط لیڈران غلط بادشاہان غلط مولیان سشو او زیارتون درگاہونا قالون وائی بدی آذن ناکا منگا اعلان کردتا تا اللہ من خبر در کردتا تا چنیشتر زمانگنا پدیسو کی قرار کو ان کے منگا نمانو دا خبر چمو سے کردے ما من نامن شہید نیشتر زمانگنا سو کی قرار کو ان کے خضو اللہ نمرک پشید دینا آغا چدیر آبلل من قبل بدنیا کی او دی با گمانو کی شمالو من محیث نیشتر دیل رخلاسن لا یسام الانسان زورن اراؤڑا انسان تا چلک ځان ته وګوره دا فطرت والا دلیل دی چې تکلیف کې څوک را مدد کوي الله نو په حالاتو کې الله را مدد کو کنه یو ټیم تم توحید مانی لا سم الانسان من دعاء الخير نسړ کېږي انسان د غختلو د خیر نه او د فائدې نه او کور سیګه د تکلیف فیاوسن قنوت هدی وینا امیدا څنګه د ارچانا د غیر الله نه بالکل نه امید شي په دغه وخت کې څه شي موحد وای مساو شر او کورسیګه د تکلیف نفای او سن قانوت دیوی چې کوم نو تنگ زړه نه امیدا دوه نه امیده ته وای خو یو نه امیدي د سره او بل نه امیدي چې آثار په تندیس شي کارش ولا نزقناو او کوسه کوم ته مهرباني د خپل طرف نه پز تکلیف نه رسیدل او دتا مخامخا وای د زما حق دا نو چې دا باندې الله فضل وکړو ولټه بل وای او خیال نو کوم د قیامت دو درې دو قیامت په کلا چته ده او کله واپس کړی خپل رب ته یقینا مال وای دا سره خامخا خسته بدلا دا دلیل مقبولیت غني
فلننبئن الذين كفروا وخامخا خبر وکما کسان چې کفر کړه په عمل لري ولنذيقنهم من عذاب غليظ او خامخا وسکوم دیتا عذاب سخت وإذا أنعمنا على الإنسان دام زور ورکی وإذا أنعمنا على الإنسان او پاو کې چې احسان وکم په انسان باندې خو سره وکما ارزا د مخواړی وانا بجانبه او ورډې په ډړ باندې یعنی په انعاماتو کې سب کاروا شکریا دې چې کله فخر شروع کی د الله نه فرمانی سکی شروع کی یعنی چې تکلیف په تور سیږي نو ارسل نه امید شکر مدد کوي الله را مدد کوي او چې کله خوشحالي سکم دې ځنه خوشحالي سکم راولم بیا چې کمندونو نه فرمانه شروع کی وای دا مسو شروع چې کله ورسیږي د تکلیف دیوی خاون د دواګانو وګدو پلنو د الله نه فيئوس القنوط انت من غير الله او دل فزو دعاء عريض من الله دا الله نبی وګدو دي دواګانې غواړي فزو دعاء عريض ورته وای ارایتم خبر می کوي ان کان من عند الله خدا قران وی دا مضمون چې کوم مسله می بیان کړه دا وی د طرف د چانه دا الله رب العزت نا او بیا تاسو انکار کوئ د دینا تاسو به گمراه نه ایسو من اولو ننشته گمراه دا غچانا چې په مخالفت لري کې اور دې مسلې نه انکار خډيرا نادره خبره ده نو الله خو د ارض سره معلومیږي اسمان نو معلومیږي د زمکه نو معلومیږي د ارض سره الله رب العزت معلومیږي انوریم آیاتنا فی الافاق زردا چوبه خیم دیتا آیاتنا زردا چوبه خیم دیتا آیاتنا خپل دلیلنا سانوریم یقینا خیم دیتا زرد نه دی سند تاکید دی دی یقینا خیم دیتا خپل دلیلنا د یووالی خپل ځان وته خیم خلافاق پاتراف د عالم کې وفي انفسهم او بدای کې وما یعنی دې ځان نو الله معلومه ول شي ځان ته د لږ سوچو کینو حتا تر دې پورې تبین لهم چخکار شي دیتا چې الله دې بالکل یا تبین اغه علم تویل کیږي چې هغه سره رد کوله پس دې په کائنات کې سوچ کوي نو د ضمیر به ډایرکټ سوک مني به اختیار به سوک مني الله کده وای چې نه منم نو به خلبه وای چې نه منم خزړه دا علم دې رد کوله نشي هغه علم استراری ته وای حتا تبین لهم انه اولم یکفی ربک آئین دا کافی رب دے چاہ اللہ دے پارے سبحانہ گوام خبردار انہم یقینا دے فی مریتن بشکی دے پیشہ در اقفلنا اللہ نمانی توحید قیامت نمانی خبردار یقینا آغا اللہ ردار سگیر ان کے پار سبحانہ اللہ احاطہ کردے